أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. په دې آیات کې الله تعالی د معنوي انعاماتو ذکر فرمایي. انسان ته الله تبارک وتعالی عزت او فضیلت ورکړی دی، څنګه چې په مخکې آیات کې الله پاک وفرمایل چې الله پاک انسان د ځمکې د خلافت دپاره منتخب کو. انسان ته الله تبارک وتعالی د ځمکې د خلافت دپاره چې کوم ضروري علم و هغه ورله ورکو، او د دغه علم په وجه یې د فرشتو جناتو نه دی افضل او بهتر جوړ کو. که اگر چې انسان چې دی نو هغه د خاورې نه پیدا شوی دی او د فرشتې د نور نه پیدا کړی شوي دي، جنات د اور نه پیدا کړي شوي دي، لیکن انسان الله پاک د ځمکې د خلافت دپاره منتخب کو، دکې هغه اهلیت پیدا کوم او دغه زیات علم چې د فرشتو د جناتو نه علم الله پاک دته زیات ورکو، د هغې په وجه باندې الله تبارک وتعالی د منتخب کو. دې کې دې ته هم اشاره ده چې د علم اهمیت چې دی نو هغه زیات دی. د نسب نه چې د کم ځای نه د کم خاندان سره د تعلق دی څه نه پیدا شوی، د دې اهمیت کم دی، او د علم اهمیت هغه زیات دی. لکه څنګه یو شاعر وایي کن ابن من شئت واکتسب ادبا یغنیک محموده عن النسب فلیس یغنی الحسیب نسبته بلا لسان ولا ادبی. د هر چا چې هر خاندان سره چې تعلق وي دا دومره اهمه خبره نه ده. واکتسب ادبا ته علم زده که یغنیک محموده عن النسب، د علم هغه فضیلت داسې دی چې دا بیا واړه واړه فضیلتونه دې ته بس تا بیا ضرورت نه وي چې ته په خپل خاندان باندې خپل فضیلت خپل لویوالی بیا ثابت کړي. لکه څنګه چې مخکې راځي چې شیطان چې دی نو هغه به دغه خبره شروع کړله، یعنی عمل او ایمان د هغې هغه اهمیت هغه زیات دی چې کله د الله پاک حکم ونه منو او بیا دا خبرې کولې چې زه خو د اور نه پیدا شوی یم، نو هغه خاندان نسبت دا هغه ته څه فایده ورنه کړله چې کله عمل ښه نه و. فلیس یغنی الحسیب نسبته، که یو انسان چې دی نو هغه ډېر لوی خاندان سره تعلق ساتي لیکن جاهل وي او د هغه علم نه وي او ادب او عمل پکې نه وي، نو صرف د ده د خاندان یغنی الحسیب نسبته او د ده د نسب چې دی د حسیب ته څه فایده نشي رسولی. ان الفتى من یقول ها انا ذا لیس الفتى من یقول کان ابي. جوان مردی خدا ده، بادری خدا ده چې انسان چې دی نو هغه دا ووایي چې ما کې دا صفت دی، دا علم دی، دا خپل یو چې دی نو کمال ښکاره کړي، چې خپل کمال به کې نه وي او وایي زما د داسې خاندان سره تعلق دی، دا بادری نه ده. لیس الفتى من یقول کان ابي، زما پلار او نکاح زما اصل او نسل چې دی نو داسې و. نو آدم علیه السلام باندې یو معنوي باطینی انعام چې د هغې په ذکر مخکې وشو چې انسان ته الله تبارک وتعالی داسې معنوي انعامات هم ورکړي دي، لکه څنګه چې ظاهري انعامات چې دا ټول ځمکه او په ځمکه کې څه دي د انسان د نفع او د خدمت لپاره پیدا کړي دي. په دې آیات کې الله تبارک وتعالی په انسان باندې د یو بل معنوي انعام ذکر فرمایي چې الله پاک جنات او فرشتو ته حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي، د ده تعظیم وکړي. ګوره د فرشتو او د جناتو په ذریعه باندې الله تبارک وتعالی د انسان تعظیم کړی دی، ځکه چې انسان چې دی نو د ځمکې د خلافت دپاره چې دی نو جوړو، دی حکمران جوړو، دا فرشتي او جنات هم په دې ځمکه کې به د معاون او خدمتګار وي. د هغه وخت نه دې خبرې ته اشاره وه چې ګویا کې دی به مدد کوي، دی به چې دی نو خدمت کوي. اگر چې فرشتو چې دی نو هغه حکم د الله تبارک وتعالی ومنو او جن او ابلیس چې دی نو هغه د هغې نه انکار وکړو. الله پاک فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. او کله چې وویل مونږ اذ قلنا للملائکة ملائکو ته مونږ وویل اسجدوا لآدم، آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، فسجدوا إلا إبلیس. او دا سجده چې کوم حکم کړی و
سجده کول د الله پاک نه علاوه بل چاته چې دی نو دا خو شرک دی او دا خو ممنوع ده. داسې چې دی نو هغه چې څومره دینونه د آدم علیه السلام نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې څومره کتابونه شریعتونه دي په ټولو کې چې دی نو هغه شرک منع دی. په دې باندې اتفاق دی شرک چې دی دا په ګناهونو کې ډېر لوی ګناه دی او الله تبارک وتعالی ته انتهایی مبغوض دی. الله پاک فرمایلی دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، چې شرک داسې یو ګناه دی چې الله پاک چې دی نو هغه کوي انسان ته په شرک باندې مرګ راشي نو دا خو بالکل نه معاف کوي، دله خو خامخا سزا ورکوي، د جنت ته مشرک نه پریږدي. او د شرک نه علاوه که ایمان وي پکې او په هغه ګناه کې انسان ته مرګ هم راشي نو کیدای شي چې الله تبارک وتعالی ورته سزا ورنکړي او بغیر د سزا نه چې دی نو هغه ته معافي وکړي په خپل فضل سره. نو سجده کول الله پاک چې دی نو هغه څنګه حکم کوي چې هغه د فرشتو ته حکم و چې آدم علیه السلام ته د الله نه علاوه بل چاته د سجدې کولو خو الله پاک ته انتهایی مبغوض دی او الله پاک نه غواړي. دا سجده چې دی دا خو د تعظیم سجده وه، یعنی کومه چې ممنوع ده کومه چې حرام ده هغه خو د عبادت سجده ده. کم چې شرک دی هغه د عبادت سجده ده چې انسان داسې چاته سجده کوي چې د هغه بندگی کوي او د هغه په باره کې دا عقیده ساتي چې دا ټول اختیارات د ده سره دي، نفع او د نقصان مالک دی دی. د عبادت کوم د ته عاجزي کوم انتهایی تذلل کوم که ما ته دې نفع را کولی شي او که دې ناراضه وي ما ته نقصان را رسولی شي. دا د عبادت سجده دا شرک دی، دا د الله تبارک وتعالی نه علاوه بل چاته چې دی نو هغه حرام او ناجایز دي. او زمونږ په دین کې او په مخکینو ټولو شریعتونو کې چې دی نو دا حرام دي ټول، بلکې پیغمبران او ټول کتابونه الله تبارک وتعالی د دې مقصد دپاره را لېږلي دي چې بنیادي طور باندې هغه به د اول ټولو نه مخکې چې دی نو هغه د شرک نه منع کول. دویم داسې سجده ده چې هغه د تعظیم دپاره چاته سر ښکته کول او د چا چې دی نو هغه عزت او احترام کول. تعظیم والا سجده، تعظیم والا سجده چې دی دا په مخکینو شریعتونو کې جایز و، لکه څنګه چې په دې آیات کې دي او دغسې په صورت یوسف کې چې دی نو د یوسف علیه السلام مور پلار او رونو هغو د سجدې ذکر دی چې یوسف علیه السلام تعظیم وکړو او هغه ته یې سجده وکړله، دې ته تعظیمي سجده وایي. نو د تعظیم او د اکرام دپاره چې دی نو هغه سر ښکته کول چا مخې ته دا سجده چې دی په مخکینو شریعتونو کې جایز وه، لکه څنګه چې آدم علیه السلام ته الله تبارک وتعالی فرشتو ته حکم وکړو چې هغه ته سجده وکړي یا په یوسف علیه السلام ته. او په دې شریعت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې چې دی نو هغه تعظیمي سجده هغه هم مانع کړی شوه، ځکه دغه تعظیمي سجده چې دی په مخکینو شریعتونو کې وه، مخکینی شریعتونه به د یو وخت دپاره و، په یو خاص قوم کې به و، د هغې نه وروسته بل پیغمبر راغی نو که چا به په هغې کې څه مبالغه وکړله نو بل پیغمبر به راغی هغه به بیا چې دی نو هغه منع کول. لیکن دا شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم د قیامته پورې د انسانانو دپاره دی. دا الله تبارک وتعالی داسې کامل جوړ کو، داسې صفا جوړ کو چې هغه خبرې چې هغه بذات خود شرک نه دي. تعظیمي دغه سجده دا خو بذات خود څه شرک نه دی، دا بذات خود حرام نه دی، لیکن د یو شرک او د یو حرام دپاره ذریعه وسیله جوړېدی شي. چې څوک به وایي چې د تعظیم سجده کوم او ورو ورو په هغې کې چې دی نو هغه عبادت ته، لکه څنګه تصویر دی مثلا، تصویر هم بذات خود چې دی نو هغه د یو جاندار تصویر جوړی بذات خود چې دی نو هغه دا شرک نه دی، دا ممنوع نه دی. په مخکینو شریعتونو کې تصویر د جاندار چې دی نو هغه جایز. حضرت سلیمان علیه السلام په باره کې هم ذکر راځي چې هغه له به جناتو دا تماثیل محاریب دا به جوړول، په هغې کې به تصویرونه، لیکن په دې شریعت کې هغه تصویر هم منع کړی شو ځکه چې هغه بذات خود اگر چې هغه حرام او شرک نه دی، لیکن د شرک دپاره چې دی نو یو ذریعه او وسیله جوړېدی شي. نو کوم داسې خبرې چې هغو کې زیاته خطره وه هغه د شرک دپاره وسیله او ذریعه جوړېدی شو. داسې بعضې خبرې لکه په هغې کې تصویر دی، په هغې کې سجده ده، په دې شریعت کې هغه هم منع شو. او د دې خبرې دلیل چې په دې شریعت کې منع دي
بدی کې خود رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث بلکې متواتر حدیث موجود دی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې دینو هغه چاته د سجدې کولو نه منع فرمایله. که کوم صحابه چې دینو هغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته دا وی چې یا رسول الله مونږ ستا ډېر زیات چې دینو هغه په زړه کې احترام او عزت دی او مونږ د تعظیم او د احترام هر یو عمل چې دینو هغه کول غواړو. د بادشاهانو خلک تعظیم کوي، سجدې ورته کوي، مونږ تا ته سجده کوو. رسول پاک صلی الله علیه وسلم منع کړه او فرمایلی که چرته ما چې دینو هغه د دې خبرې اجازت کولی چې څوک د چاته سجده وکړي نو ښځې ته به مې حکم کړی و چې دا د خپل خاوند ته سجده کوي، ځکه چې په ښځه باندې د خاوند ډېر زیات چې دینو هغه حق شته دی. لیکن زه چې دینو د دې اجازت نه ورکوم. نو معنا دا شوله چې دا کومه سجده چې دی چې الله تبارک وتعالی فرشتو ته حکم کړو چې هغه سجده وکړي آدم علیه السلام ته، دا تعظیم والا سجده وه، عبادت والا سجده نه وه. دویم دا چې دا سجدې دا حکم چې دی نو هغه دلته د فرشتو ذکر دی، وإذ قلنا للملائکة اسجدوا. بیا وروسته راځي چې ابلیس پکې ونه کړه. ابلیس خو فرشتو کې نه، هغه په قرآن پاک کې وروسته راځي چې کان من الجن ففسق عن امر ربي، او د بل جنس د جناتو سره تعلق ساتو. نو چونکې اوسېدو د فرشتو سره، نو مطلب دا دی چې فرشتو ته حکم کړو د دې سره اوسېدلو والا ټولو خلکو ته، نو د هغه ذکر پکې نه دی راغلی، نور حکم کې هغه تابع دی. حکم فرشتو ته هم دا ابلیس هم پکې اوسېدلو، دته هم د دې خبرې حکم وایي قلنا للملائکة اسجدوا. او کله چې وویل مونږه ملایکو ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ آدم علیه السلام ته، فسجدوا الا ابلیس. نو فرشتې خو داسې مخلوق دی چې ډېر تابعدار فرمانبردار دي، هغو پکې د خپل خاندان د نسب او د تکبر حس چې دی نو هغه دغه را چې د الله پاک حکم دی نو فوراً چې دی نو د هغې امتثال دا حکم پوره کولو ته تیار و. مګر ابلیس چې دی چې هغه د جناتو نو هغه انکار وکړو، ابا انکار یې وکړو، واستکبر او تکبر یې وکړو، وکان من الکافرین، او و دی د کافرانو نه یا شو دی د کافرانو نه. د الله په علم کې مخکې هم د کافرانو نه او د د کفر چې دی نو هغه بلکل ښکاره او ظاهر شو. ابلیس چې دی هغه انکار وکړو. هغه بیا څنګه چې په قرآن پاک کې د هغې مزید تفصیل راځي چې هغه د خپل نسب او د خپل چې زما حیثیت د ده نه زه څنګه چې دی نو هغه د ځان نه لاندې کس چې دی د خاورې نه جوړ دی، زه د اور نه جوړ یم. دې ته نه کتل چې د نسب اهمیت هغه دومره نشته دی. اصل اهمیت چې دی هغه خود الله پاک د حکم دی. نو د الله تبارک وتعالی د حکم نه چې دی نو هغه په مقابله کې چې دی نو خپل عقل مندي چلول دا د شیطان هغه صفت دی چې د هغې په وجه باندې هغه مردود شو. ابا انکار یې وکړو. او دا خبره چې سجده چې دی نو الله تبارک وتعالی ورته حکم کړی او هغه سجده ونه کړه، نو په دې باندې دی کافر شو. داسې خو ډېر انسانان دي چې د الله تبارک وتعالی حکم ونه مني. نو حکم نه منل چې دی هغه حرام وي، لیکن کافر کېږي خو پې نه. لیکن ابلیس چې دی نو هغه په باره کې الله پاک وفرمیل چې ابا دا خو انکار وکړو. یعنی انکار کول چې دی نو دا خو کفر دی. یو سړی چې دی نو هغه مونځ نه کوي، هغه خو ګناهګار دی. یو سړی د مانځه نه انکار وکړي چې نه دا نشته د دې څه اهمیت، د الله پاک د حکم عقیده نه ساتل، د هغې نه انکار کول، هغې ته چې دی نو هغه سپک کتل، دا چې دی نو هغه د کفر سبب دی. ابلیس په دې وجه باندې چې دی نو هغه چونکې هغه انکار وکړو د الله تبارک وتعالی د حکم نه، د هغې په مقابله کې خپل دلیل چې نه دا حکم ټیک نه دی، ګویا کې نعوذ بالله صحیح حکم دغه داسې پکار دی، نو هغه کافر شو. الله پاک دغه بل صفت وایي چې دا انکار او په دې باندې څه شي آماده کو د ګناهونو هغه جړ هغه تکبر دی. یعنی یو ډېر قبیح خصلت دی چې هغه د ګناهونو ډېر زیات ګناهونه د دې نه پیدا کېږي. که انسان بل انسان قتل کوي، د ځان غټ ګڼي، که انسان بل انسان ته کنځل کوي، د تکبر په وجه باندې په دې ګناه کې مبتلا کېږي، که انسان بل انسان ته چې دی نو سپک ګوري، که هغه پورې ملنډ استهزا کوي، نو دا تکبر کول ځان غټ ګڼل چې دی نو دا
د ګناهونو چې دی نو جړ دی. نو د شیطان صفت الله تبارک وتعالی ذکر کو چې د دومره ډیر خطرناک تباہی کې ولې وغورځېدو، دومره برباد مردود ولې شو، د ده کې چې دی نو هغه بنیادي طور باندې دا خرابي وه چې هغه ځان غټ ګڼه، تکبر په هغه کې و. اگر چې ده په باره کې دا ویلې چې دی چې دی نو هغه گویا کې عبادت ګزار هم و، د فرشتو استاذ هم و، ډېر زیات عبادتونه به هم کوله. لیکن صاحب د روح المانی لیکي چې هغه عبادتونه یا ایمان دی کې دا خبره هم ضروری ده چې انسان د هغې حفاظت هم وکړی شي، او حفاظت یې کېږي په تواضع په عاجزۍ باندې چې دا به کې بیا به وایي چې الله ما خو هېڅ هم ونه کړه. چې کله د دې په وجه باندې یو انسان نیک هم وي او انسان علم والا هم وي، لیکن په هغه کې چې کله تکبر وي او د هغې حفاظت ونه کړی شي د مرګه پورې چې دی نو هغه خپل ایمان او عمل او خپل علم هغه محفوظ ونه ساتلی شي، نو د هغې څه فایده نشته دی چې آخره خاتمه چې دی نو هغه خرابوي. د شیطان هغه ابتدا چې دی نو هغه که د عابد و او که ده، لیکن آخره خاتمه یې خرابه شوله ځکه په هغې باندې تکبر کو او هغه خپل ایمان خپل عمل خپل علم هغه باقي ونه ساتلی شو. نو دا باقي ساتل چې دی دا ډېر ضروري دي، کول هم ضروري دي.